ډېر زیات د مهنګایي ښکار شو. تاسو مې مونږ هم یو، مونږ تاسو نه دا خواست کوو چې دا وخت دی ښه فیصلې وکړئ. ټیکهدار تنګ شوی دی، که د بایکاټ خبره وي، که د ټینډر د بایکاټ خبره وي، خو مذاکراتو لار هم مه بندوئ او د دې زر تر زر اعلان وکړئ. موږ له به دا حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت موږ له به سل په سله که یو کار د 1 کروڑ روپو دی موږ له به 1 کروڑ روپۍ پریمیم راکوي. ځکه چې مهنګایي چې کوم ده هغه 150% سیوا شوه. موږ دا مطالبه لرو او ستاسو دا مطالبه کوو چې زموږ دا مسله دا خبره تاسو ایوانونو ته ورسوئ او موږ له په دې شته کارونو او داسې هم دا مشره د C6 ټیکهدار چې کوم دی هغه ډېر په تکلیف کې دی، ځکه چې هغه غریب ټیکهدار دی. د غټان ټیکهداران چې کوم دی هغه دومره په تکلیف کې نه دي، خو د دې ټیکهدارانو به تاسو اواز جوړېږئ، موږ به در سره یو او د دې پریمیم مطالبه به کوئ چې د څو پورې تاسو پریمیم نه یې اخیستی د هغې پورې به بالکل په قلاره نه کښېنئ. ځکه چې سټیل کم حد ته ورسېد، سیمټ کم ځای ته ورسېدل، دیاړي کم ځای ته ورسېده او زمونږ په دې وطن کې په کرشونو او په شګو باندې هم پابندي ده. موږ د جلبۍ نه او د مارګلهند نه کرش راوړو، هغه به دلته نه کېږي. تارکول کم حد ته ورسېدل، مخکې به 15,000 روپۍ ټن به کېدو، اوس په 10,000 روپۍ ټن نه کېږي. نو ګرانه مشره زموږ لومړنۍ مطالبه ایجنډا د دې پروګرام چې موږ له به پریمیم اخلئ او موږ به در سره یو انشاءالله. دویم موږ دا وایو چې موږ د 1947 پاکستانیان نه یو. زه اکثر دا خبره کوم، موږ پاکستان په 1961 کې منلی دی او موږ په پاکستان کې ځم شوي یو او موږ ملکن ډویژن یو ځانګړی حیثیت لرو او د هغې دا حیثیت چې موږ ټیکس فری یو. تاسو چونکې په سیټل ډسټرکټ کې پاتې کېږئ، دا ستونزه دا مسله ستاسو نه ده، دا زموږ ځانګړې مسله ده، خو تاسو به راسره په دې مسله کې ټیک ټاک ودرېږئ او دا مسله چې کومه ده د ټیکس زموږ نه غیر قانوني چې حکومت پاکستان پروینشنل اسمبلی قومي اسمبلی په 25 امندمنټ کې دا ریزولوشن پاس کړی دی چې ملکن ډویژن او پاټا دا به د 23 پورې ټیکس فری، خو زموږ نه کټ کېږي. دا اکسینان زموږ نه ټیکس کټ کوي، دا انجینران زموږ نه ټیکس کټ کوي. اوس پکې لا بله ډرامه شروع ده د کیپرا. کیپرا څه شی دی؟ موږ له څه مراعات راکوي؟ موږ له EBR سره راکړه، موږ له کیپرا سره راکوي چې هغه تاسو خپل بلونه وګورئ. اوس زموږ نه 2% هغه هم کټ کېږي. ګرانه مشره زموږ دا 2 مطالبې دي، زموږ د دې ټیکهدارانو دا 2 ایجنډې دي او درېیمه چې سیټ سیستم بند شوی دی هغه په تاسو هم بند دی، په موږ هم بند دی. اخر کېږي به څه؟ موږ به کم طرف ته ځو؟ موږ د ملکن ډویژن نور ډېرې زیاتې مسلې دي چې شیډول ټیک نه دی، پرفارمنس ګارنټي، د کیپرا، د ګورنمنټ ویل هولډنګ ټیکس، ډېرې مسلې دي. خو موږ په هغې باندې په دې ټایم کې موږ هېڅ قسم ډسکشن کول نه غواړو. د هغې وجه دا ده چې زموږ صرف دا 2 پوینټ ایجنډه موږ تاسو ته پیش کوو چې زموږ د ټیکس مسله ډېره زیاته ګمبیره ده او زموږ څه ظلم کېږي، آیین ماتېږي، قانون ماتېږي. دا به تاسو موږ په شریکه باندې دا خپل حق دې وروڼو له راوړو انشاءالله. نن چې کوم دی دا موقع ده چې موږ ټیکهدار سپورټ کوو، د ټیکهدار بچی سپورټ کوو، د ټیکهدار فیملی سپورټ کوو، هغه له ټیک ټاک سپورټ ورکوو. دا زموږ پره جوړېږي، دا زموږ ډیوټي جوړېږي. ایوان دا که زه یوازې ولاړم انشاءالله ما ورته دا فرض به زه ادا کوم. ټیک دی، زه د خپل صوبایي قایدون نه هم دا دغه لرم، تمه لرم چې دا ډېر مضبوط او ډېر ټیک ټاک خلک دی چې انشاءالله چې زموږ صوبایي قایدین د کم ډیټ نه کومه فیصله وکړه نو موږ به یو کس چې کوم دی هغه که روډ دی، که هغه بلډینګ دی، هغه هر قسم ټیکهدار دی، هغه برج دی، نو هغه به موږ بالکل دغه ته نه پرېږدو، کار ته نه پرېږدو. دیو خبره کوله لکه اوس چې څنګه شاهین صاحب خبره وکړه چې میټینګونه کوو دغه کوو، یاره نور خلک به سوالونه کوي، د هغوی په لاس کې څه کار نشته. زموږ په لاس کې دلته هر څه دي، روډ زموږ په لاس کې دی، هسپتال زموږ په لاس کې دی، سکول زموږ په لاس کې دی. تاسو ځان لږ تکړه کړئ، په ځان کې لږ غیرت پیدا کړئ. قسم په خدای دی که دا CM موږ بسې زموږ په دې مشرانو بسې کور ته نه لړو. وجه دا ده چې موږ کله د سرای کینال کې زموږ صوبایي قایدین زموږ خلک بیا زه حیران یم چې اکسین صاحب کاوه وس کې لګنه نو بیا د سټیټمنټ بدلی بیا زموږ سره نه وردي او اکسین صاحب راته خاندل دي، اکسین صاحب راته صحیح خبره کړې، اکسین صاحب راته خپګي خیر لکه غر کېږم خو بس اکسین صاحب سره تعلق برابر دی. لکه خدای باندې ځان ته وګوره، د ټیکهدار ته وګوره، د خپلو بچو ته وګوره. اکسین صاحب دا خلک ستا په کار نه راځي، دا ورونه ستا په کار راځي، د دوی سره وردېږه. زما دا ریکویسټ دی ملک صاحب ته چې ښه ټیک ټاک فیصلې وکړه، ښه ټیک ټاک کمیټۍ جوړې کړه. زموږ دا ریکویسټ دی او انشاءالله زموږ ملاکنډ ډویژن زموږ دا خلک چې کوم دی دا به درته انشاءالله شانه بشانه ولاړي. والسلام. د باجوړ د تقریبا په دې کې 50-60 ټیکهداران ناست دي. صدر صاحب
خو منګه مطلب دا دی چې چاته د اوسه پورې فریاد نه دی کړی، تاسو ته یې کړو، طالبانو ته هم نه دی کړی، فوجیانو ته هم نه دی کړی. منګه مطلب دا دی چې په سخت وخت کې سخت کارونه کړي دي او د هغه باوجود موږ کار نه او نن ستاسو په دې سټیج نه زه اعلان کوم چې موږ د کارونه بندو که هر قسم تعاون موږ یې کوو. اوس هم تاسو ته وایو د خپل صوبایي دغه ته چې وروڼو وکړو کو قسم دې کرانه په موټر وې څوک لاړل حکومت پر مرګستیا کوي او کوي نه کړه دا کارونه ورته بندو، دا روډونه ورته بندو، د جیلونو ته ولیږي، د جیلونو د کالج نه د سکول له وخته دا کالجونه لیدلي، دا جیلونه لیدلي او قسم دې ورته سلام کوو ستاسو د حقوقو لپاره. بغیر د دې نه کېږي. زه ملک ریاض ته سوال کوم چې ملک ریاض صاحب پتا کې دا نظرینم مخکې من ستا سره زما په ټلیفون رابطې وې د خدای خاطر وکړئ راوځئ. بله ګیله مې دا ده د صوبایي تنظیم نه چې زما C4 او C6 ټیکداران ډېر متاثره شوي دي. که زما یو څو مشرانو د پرویز خټک سره دا نه وی ویلي چې شفافیت کوو نن باغه نه په C1 او په C2 باندې دغه اثر نشته، هغه د کروڑونو د اربانو ټنډري هغه نه خو د 10 لکو او د 20 لکو دا کسانو خدای کو خیرات ته کېنو. نن سبا هر سړی ټیکدار چې کوم دی بابل شاته یو سیاسي پوس ورپسې دی نه هلته کې زموږ چې کوم کارونه کېږي نه هغه مې ملا خان منسټر چې کوم دی کوم غوړ کارونه چې دي د هغه سره پارټنر دی د هغه سره وکس دی په هغه پسې به هر تطلا غواړي ځای ته نه لاول به سره ځم تاسو به سره مشران یې بهشت ته کشه زه ور سره زما سوال مینت مو ته کوم نه دا به ان کېږي چې هلته کې په مټه یې او د موږ احتجاج وکړو دغه 15 شپږ کارونه بند شي نو امید دره به دی چې یاره دا خبر به زور وایي. او د مونږ دا کار چې کوم دی د ټیکدارانو دا د مونږ د طرفې نه دی. کار به مونږ کوو نو مونږ ته به مثال طور باندې دغې خلکو ته پیدا ځي، که کار مونږ بندوو نو دغې خلکو ته نقصان رسي. نو دا د مونږ په لاس کې دا خبره نو مونږ له دا پکاره چې په دې شي باندې مونږ پوره اتفاق اتحاد وکړو چې دا کارونه ورته مونږ بند کړو. د مونږ کارونو بندېدو سره د دوی کچن بندېږي، د دوی د ګاډو خرچې بندېږي، د دوی د بچو خرچې بندېږي او د دوی هغه مراعات چې په هغې باندې مزې کوي عمرو له وجونه او سیلونو نه پیځي نو د مونږ په کار بندېدو باندې به انشاءالله تعالی دا ټول د دوی دا مراعات انشاءالله تعالی بندېږي که خیر وي. شرم خبره دا ده پرون نه بله ورځ نام بیان د تنور والا هړتال وکړو، 1 दिन हड़ताल, 1 दिन 10 ټوله مطالبه ومنل. مجھے نه کمتاریو چې دا کوم طریقې کار تاسو روان کړی دی دا خو څه طریقه نه ده ولې بلو وچو الله په نه تکیا نشته چې به روزي راکړي روزګار به راکړي ان شاء الله. داسې حالات روان دي د موجوده ADP دا کوي بلز مش کوارټ ته تلو او چې 20 ارب روپے روډ منظور شو کوهاټ نه پرچینار رسا او 3 کروڑ روپے لوکیشن دا ډبل کو رمین خو چې راشي دی خو یو کال ټیم دی بیا چې ریفاند درکړي 20 کروڑ ته 1000 روپے لوکیشن د ADP چیک کړي تاسو خالي ټینډر وینې لیوانای شي اپروول پور کې رینګ پور کې ودا نو ګوره نو داخل اخري کالی دی کا تاسو اتفاق اتحاد وکړو خدای قسم کور ته بدرځي کور ورته بدرځي سره نیاور کې درځي چې خدای دې پاره د اتفاق ملمنو سره کېلی ګوره مستحریف کار نه یو مستعمر کار یو ملک تعمیر کو چیرته مې تحریک کاری نه لګړې ونه دا په ذهن شراغلې دا خاصه پارټي حکومت وی دا اکرم خان درانی سے مارشتہ دار دے ابل سکور تر غلې او خبره وا موږ یو درخواست لیکلې وزیر الله تا امه ور په اسمبلی شخص پیچې پوکو سردار بابک ته مې ویل اخو سپیچ پوکو موږ خبرونه کې وایو ګوره موږ دا وایو چې څوک ته موږ سره خبرې وکړي څوک ته موږ پړ کې غلط میں نکی جتب غلط اللہ روانی مجھ با تو باو باسو مجھا 16 پوائنٹ ایجنڈا وا مجھ میٹنگ کو سالور 15 پوائنٹو نا خوار سراو منل یو اس کے لئے یغو شیڈول آگئی جاری کو 2022 30 بلو تو اس را گئی اس 2022 شیڈول 30 بلو دا گورا دا انیلی سیزو کی جاسا رہی نیرانوی خالی 2022 خبر ہماوی نیچے 2022 ٹینڈر دے نورو ته ویلو چې د موږ سکیورټي دې په دې په پرافټ راکړی دا سره مندلې دا
بینک ګارانټي ختم کړې دا سره منلې دا چې بینک ګارانټي بنې نور ډېرې کیسې وې چې کومې وړې وړې ومنلې دا غټه مطالبه پریمیم باندې آنلاین کاری شول ویلې چې درې صوبې دي یو مرکز دی تاسو یې ته موږ اختیار درکو یو ځای کې ثبوت پیدا کې موږ د سره اګری د شای حقدار دی موږ بدل کو خصوص چې یا یو ځای شي داسې خبره نشته چې پریمیم اوس په دغه وخت مرکزی تنظیمیا او صوبایي تنظیمیا دا فیصله کړې ده چې 1 جولای نه به څوک ټینډر اخلي او نه به جاري کار کوي کچاو کو نو هغه ضلع ورزی با 2% جرمانہ باؤن اخلی لکا ما 5 کروڑ کار دے 2 کروڑ پیمنٹ شو 3 کروڑ اور تپاتے دے زاکاں 3 کروڑ جرمانہ بارنا اخلی ٹینڈر دے 20 کروڑ دے چاچا واچا آہریو جرم دار دے تاتانا نوی استلے سوشل بائیکاٹ دا اسرو کی کور تا دے ورشی عزیزانو تا دے ورشی چې دا سړی خو کوئی کې تباہی کوي د ځان یا و د ما ورته دا ویلي دي چې دا 15 دن ډیډلاین هم ورکړی دی که موږ سره پکې مذاکرات وکړو او زموږ دا چیکونه چې کوم دی دا ټول چیکونه کلیر کړو او دا موږ سره مذاکرات وکړو موږ له ریټ پریمیم موږ په جاري کارونو راکړو او دا نوې شیډول چې کوم دی دا موږ ته تبدیل کړي او نوې شیډول جوړ کړي زموږ مطالبات جایز مطالبات ومنو ده موږ خپل هړتال ختم کوو کوي نه مازو تر هغه پورې زموږ هړتال جاری وي چې تر څو زموږ مطالبات نه منو دي ټول د ثواب د پاره دا کلمه تیره لا اله الا الله محمد رسول الله لازم چلتي او یو عهد دی وکي چې ان شاء الله موږ دا هړتال چې کوم دی په هر دا کامیابو د ټول خوخه نه که څنګه دا چې چوچت نه کو چې موږ دا هړتال کامیاب هم دا جاری کارونه او دا نه ټندري ځکه چې ان شاء الله دا ولکه نه څو کیږي او نه څو شوي دي خو باقي چې کوم حالات دي هلته رسیدلې دي چې څونه ګرانی ده څونه مهنګي ده چې په کوم دغه